أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دا سورة نساء فارا پنځمه ده. سورت چې دی څلورم دی، آیات 2 اتیایم دی. نن پر دې بیان درته کوم چې زموږ د هلاکې مذهب پرستو علماء سوء اغو مشتا دغه سیای ستا چې بخاری شریف ورته وایي، مسلم دی، ابو داود دی، نسائی دا، ترمذی دا، ابن ماجه دا، دا شپږ کتابه دی داسې بولي لکه د الله قرآن. لیکن چې سړی هغه په خپل مطالعه کې د الله پر قرآن یې پیش کی، په هغه کې داسې ډېر داسې خبرې ستا روایات څه چې هغه د الله د قرآن په ضد کې لیکل سوي دي. زما ورونو، الله قرآن کې وایي افلا يتدبرون القرآن، ستاسو اے خلقو تاسو د الله په قرآن کې غور نه کوي. ولو کان من عند غیر الله، کچیر دا قرآن د الله نه ما سوا د بل چا له جانبه وای، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تاسو بلازمن مندلی وای په دغه قرآن کې اختلاف ډېر. اوس بخاری لیکلی دی چې سورة الفلق، سورة الناس دا د الله د قرآن حصہ نه ده. که دا صحیح کتاب وای دا خبره به پکې نه وای. دویمه دا خبره ده چې دا روایت منګړت جوړ کړی دی چې د نبی علیہ السلام پر کور والا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکی روایت لیکلی دی چې هغه دا وایي چې په قرآن کې د رجم آیات ولو وغټ الک ته وغټ انسان ته بالغ ته لس واره شیدې ورکول، دا په دې قرآن کې د آیات موجود وو. خو زه د نبي علیه السلام په هغه مختص وم، د هغه په غسل په کفن باندې مصروف وو چې کله زه راکړم هغه د رجم آیات، هغه د شیدو د رضاعت آیات زما پر بستره پراته ولو، هغه په صحیفو کې لیکلي وو. وزه راله دغه آیاتونه وخوړل. آیا اوس دا خبره د الله د قرآن په تایید کې ده که په ضد کې ده؟ که چیرې دغه روایت او صحیح سي نو دغه د قرآن د رجم آیات چې دا وایي دا د قرآن حصه وه، لس واره شیدې ورکول و غټ انسان دا د قرآن حصه اوس څه سلو. نو زما ورونو، باید چې موږ دغه بخاري په غور وګورو. په دې بخاري کې لیکلي دي متعه د ګانټې نکاح، د میاشتې نکاح، د 3 ورځې نکاح دا جایز بولي. دا د الله د قرآن په خلاف کې دی. الله قرآن کې چې ته د شهوت د ایستلو دپاره به نکاح نه کوې، ستا به د ابداً سوچ وي. که چیرې ستا دا سوچ چې زه به ګانټه 2 ورځې به زه نکاح کوم بیا پرېږدم، دا او زنا ده. دا د شیګانو مذهب دی، لیکن موږ ته
په بخاري او په مسلم په دا شپږو کتابو په ګردو کتابونو چې کوم د روایاتو کتابونو په دې کې دا موجوده ده دا د الله د قرآن خلاف خبره ده د هغه رقم وایي په نبي علیه السلام صلی الله علیه وسلم باندې جادو سوی دی نو دلته په دغه بخاري کې دا روایت دی چې څوک اجوا خورما یو خوري پر هغه باندې جادو اثر نه کوي اوس هغه اجس منې روایت منې کدا منې چې کم سړی سهار وخت اجوا خورما یو خوري په هغه بیا جادو اثر نه کوي هلته برته په دغه کتاب کې لیکلي دي چې په نبي علیه السلام باندې جادو سوی دی او الله قرآن کې وایي چې په نبي باندې جادو نه دی سوی قرآن وایي چې لیس کمثل شیء قرآن وایي چې د الله په مثل شی نسته بخاري لیکلي دي چې دجال به راځي دجال به یوه سترګه وي بله سترګه به اوړنده وي وایي نبي علیه السلام وایي چې ستاسو رب ړوند نه دی آیا نه چې ړوند نه سو نو الله د انسان په شکل کې سلو دجال خو د انسان په شکل کې دی آیا دغه روایت کې دغه الفاظ دي چې نبي صلی الله علیه وسلم ستاسو رب ړوند نه دی نو آیا چې ړوند نه سلو سترګې پرسي او راسي دا به الله نعوذ بالله دا د الله د قرآن څخه خلاف روایت دی بخاری او په مسلم کې دا روایت دی چې د نبی علیه السلام شیطان مسلمان سوی دی قرآن پر دې گواه دی دا الله حکم دی شیطان دې ته ویل کیږي چې خلق د الله د حق لارې اړوي په کفر شرک په منافقت پسې روانوي ابلیس دې ته وایي چې د الله د رحمته ناامیده سي تر قیامت پورې پر ده لعنتي کله چې قیامت شو دی به د الله عذاب ته داخلیږي دی وایي چې د نبي شیطان مسلمان سو دا د الله د قرآن انکار دی کفر دی باید چې موږ ته دا خبرې د الله پر قرآن پیش کو دا چې کوم ځان ته فلسفیان هغه هم دا عقیده لري کوم چې الحدیث هغه هم دا عقیده لري کوم چې توحید او ټرست والا هغه هم دا عقیده لري دا ټوله د الله د قرآن منکر خلک دي الله قرآن کې وایي چې شیطان دی مسلمان کېدلی نشي مسلم روایت چې هغه مسلمان کېدلی شي دا د الله د قرآن او په ضد کې جوړ شوی دی الله وایي دا قرآن مکمل دی بخاري وایي چې عمر جتانو ویل په خپل دور کې چې دا د رجم آیات هغوی زده کړی او موږ زده کوي نو آیا دا آیات څه سلو په عمر پسې دا خبره کېږي چې وایي دا مړي اوري او الله قرآن کې وایي مړي نه اوري په قرآن او سنت ثابته ده چې د ماخستن د لمانځه سره په روژه کې تراویح چې ورته وایي دا کول دا بدعت کار دی ظلم دی دا د کور لمونځ دی په کور کې به کوې یوازې به کوې دوی په عمر پسې دا تړلي دي چې هغه ویل هذا نعم البدعة دا ډېر ښه بدعت دی آیا چې دا بدعت د په خپله ولې نه وکړي هغه خلک چې په مسجد نبوي کې وو هغو د شپې خپل لمونځ کوي او د تهجد لمونځ کوي چې کورونه یې نه ولو اوس څوک چې دا وایي هغه د الله د قرآن انکار کوي دا لمونځ د شپې لمونځ دی د شپې په آخره کې به کوې په کور کې به کوې نو دا ټوله داسې روایتونه دي د وش بولې دي وابیانو سلفیانو جایز بولي حلال بولي چې آیا اوس یو حدیث کې راځي چې نبي ورته ویل دغه د وش بولې شي وشي بل حدیث کې راځي چې په آرام شي کې شفا نشته آیا اوس دا دوه او ټکر دی که نه دی الله افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کدا د نبی حدیث وای نو بیا به اختلاف پکې نه وای وسم
د سعودي خلک د اوښ بولې حلالې بولي چیه نو زما ورونو باید چې موږ د الله قرآن زده کړو په دغه شیشه کې ځان وګورو د شیشې صفایي وکړو د خپل ځان صفایي وکړو باید چې شیشه نه کړو ماته مؤمنان نه کړو ناراضه د مؤمن سره دشمني کول د الله سره دشمني کول دي چې کم سړی د الله قرآن بیانوي د نبی صلی الله علیه وسلم سنت بیانوي دا مسلمان دی د دې سره دشمنی کول د الله سره دشمنی ده چې کم سړی د الله قرآن ته تی رابولي باید چې موږ تی د هغه خبره ومنو چې کم سړی د اکابرینو ته دی رابولي فقهاو ته دی رابولي شیخ الاسلام ته دی رابولي و پیران و باباګان ته دی رابولي دا د الله د دین دشمنان دي که هر څو نوم غټ لري لیکن دا د الله دشمنان دي باید چې موږ تی په خپله د الله قرآن زده کړو په ځان په پوه کړو او تر بلو پورې ورسوو ذلک الکتاب دی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون الله زما د آیاتو څخه په انکار نه کوي مګر کافر خلک څوک چې الله زما په نازل شوي کتاب فیصله نه کوي دا کافر دی څوک چې په دې کتاب کې شک وي هغه کافر دی نو اوس باید چې موږ دا د بخاري روایتونه وګورو چې دا تر کومه حده پورې ټیک دي او نور هم داسې روایتونه شته چې هغه لیکلي دي چې سوره الاحزاب دومره قدر آیاتونه وو لکه د سوره بقره اوس درو آیاتونه دي نو دا آیاتونه څه دا نور دا د زموږ په صحیح سته کې دا لیکلي دي دا باید چې موږ غور وکړو سوچ وکړو دا روایتونه د الله پر قرآن پیش کړو که چیرې نه کې پیش نو موږ تی سبا شیګان جوړېږي د الله د دین دشمنان به جوړېږي الله دې وس توفیق راکړي چې دا قرآن زده کړو تر بلو پورې ورسوو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین